باب المدینه کې چې پزمکه باندې داسې د سلیټ یا د خښتو دیوارونه راوچت کی او مړای پکې کېږدي. نو ګوره دا منع دی او دا زمونږه د اسلامی طریقې خلاف دی. طریقې کار دا دی چې یا به لحد ته جوړوي او یا به شک جوړوي او په دې طریقې سره به که لحد جوړوي نو ما کومه طریقه چې بیان کړه په هغې طریقې سره به بیا مړی پکې کېږدي او که شک وي نو بیا به په هغې طریقې سره چې غار به ورته وکیندي او بیا به تر زنګنونو پورې 3 یا 4 پیرې به دیوار را اوچت کې بیا په هغې کې دننه مړی کېږدي او بیا به له پاسه تختې یا سلیټ نور څه پې باندې کېږدي. زما خوږو اسلامینو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دې باندې تاکید کړی دی چې مړی ته جوور قبر کیندي او لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ هم خپلو بچیانو ته په دې طریقې سره وصیت وکړو چې ماته جوور قبر کیندي. لہذا دا کومه طریقه چې شروع شوې ده لدین د مونږه اجتناب کو. نبی کریم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم خو فرمان دی فرمای تاسو چې مړای اووینئ نو کور والو ته دعا ته ورځئ. فرمای په جنازه کې یو قرات ته په خخول هم یو قرات ته او په تعزیت کولو کې هم یو قرات ته او فرمای دا یو قرات چې د احد غره برابر وي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم.